زما سره شوکیس پیسې هم نه وي نو ما یوه تله اخېستله ما چې زه په هغه باندې پکوړې او بیا خرڅولو دپاره تلمه که نه نو هغه تلې پیسې زما سره نه وي. یوټیوب نه مې چل یاد کړی بیا په یوټیوب باندې مې سرچ کاوه نو هغه ماشین ما ډېر مخکې لیدلی و دا تقریبا $1800 باندې وشو چې پاکستانی ته نن سبا 5,53,000 روپۍ ساده شو چې موږ 5,000 روپۍ ته ما را قرض کړي وې د سموسو شوکیس چې کوم سموسې پرتې دي تاسو وینئ. کتونکو دې ټایم کې زه موجود یم د ضلع باجوړ په ژرفا تجارتي مرکز صدیق آباد پاټک کې. نو نن موږ د سموسو په دوکان کې موجود یو د صدیق آباد پاټک یا به زه دا وایم چې د باجوړ یو مشهور دوکان دی چې د دې سیمې نه علاوه د جدا نه خلک راځي دلته او د خوندورو سموسو نه خوندونه مزه اخلي. ما سره د دوکاندار موجود دی د مننه کوم ته ټایم راکو. السلام علیکم نامه څه دی؟ وعلیکم السلام ستاسو هم ډېره مننه سایل صاحب. زما نوم زاهد الله دی او په پاټک کې روزګار کوم د سموسو روزګار کوم او 3 نه 4 کار پورې زما وشو چې انشاءالله دا کار روان دی په مخ وړاندې روان دی او سټارټ هم ډېر د وړوکي سیټ اپ نه اخیستی او زما ته اوس هم یاد دي زموږ هغه کلي کې یو سپین ږیری و اوس منډې الله دې وبخښي چې 5,000 روپۍ ته ما را قرض کړي وې د سموسو شوکیس چې کوم سموسې پرتې دي تاسو وینئ هغه دغه پې ما جوړ کړو بیا ورو ورو سلسله روانه وه داسې نن سبا الحمدلله په دغه سیټ اپ تاسو کوم وینئ دغه هم جوړ کړی او دغه سموسو کې هم جوړ کړی او خلک راځي ډېر د لرې لرې ځای نه هم خلک راځي نو ښه کار روان دی الحمدلله ښه برابر. په دې کې اوس موږ یو ماشین هم راغوښتی دی انلاین د چین نه په علي بابا باندې امپورټ کړی دی نو هغه به هم زر راورسي تقریبا 30 نه 45 دن پورې وایي چې دغه پورې ډیلیوري وشي. نور موږ بوک کړی دی باقاعده هغه هم تاسو کتلی شئ په دې ویډیو باندې چې کوم ډیزاین یې پکې زموږ تیارېږي او کوم سیز تیارېږي ډېر قسمونه یې پکې هغه کې 8 قسمونه یې خو موږ پکې 3 قسمه د ځان لپاره خوښ کړي دي او سموسو د ماشین خبره تاسو وکړه نو ماشین خو زما ډېر د مخکې نه پلان کې و زما دا کار چې کوم دی نو ما دا د یو دغه نه شروع کړی او د یوټیوب باندې زما چې کوم داسې استاد هم نشته د سموسو یوټیوب نه مې چل یاد کړی بیا په یوټیوب باندې مې سرچ کاوه نو هغه ماشین ما ډېر مخکې لیدلی و خو د پیسو د ګنجایش د وجې اوس الحمدلله زموږ گنجایش شوی دی نو اوس هم راغوښتی دی. څو روپۍ دا تقریبا $1800 باندې وشو چې پاکستانی ته نن سبا 5,53,000 روپۍ ساده شو چې موږ هغه ډالر ته کله روپۍ کنورټ کړي نو تقریبا 316 کې موږ ډالر واخیستو نو 1800 د علي بابا د فیس $1800 کرا. درته وایي سموسو سره د شوق څنګه پیدا کړل دا کاروبار کوم دا درته ونه نو دا خو زما مخکې چېرته د سموسو روزګار هم نه و کړی خو داسې وه چې بس زه بېروزګاره وم چې بېروزګارۍ دغه فیلډ ته راوستلو په دې کې زما د پکوړو سوچ و څنګه چې تاسو ته ما مخکې خبره وکړه چې زما سره شوکیس پیسې هم نه وي نو ما یوه تله اخېستله ما چې زه په هغه باندې پکوړې او بیا خرڅولو دپاره تلمه که نه نو هغه تلې پیسې زما سره نه وي بیا ما چې یاره راشه پکوړې پرېږده سموسې شروع کړه نو الحمدلله اتله مثال به زما سره پرته ده لکه چې ریکارډ باندې پالتو ده لکه کار هم پرې نه کوم الحمدلله. دا راته وایي چې امرسي تاسو وایئ چې مشهور دي موږ په خپلو کې ذکر وکړو دې امرسو کې تاسو څه شی ورکوئ منځ کې دې کې خو خالص الو او نور پکې مصالې او الو موږ ښه الو استعمالوو او نور کومې مصالې چې دي هغه هم ښې کوالټیانې استعمالوو داسې بېکار مصاله نه استعمالوو چې ریټ څه دی د سموسې عام سموسه خو زموږ 2 قسمه تیارو یو 20 روپۍ باندې ورکوو یو 25 روپۍ باندې ورکوو. کورونو کې خلک
سي یاره کورونو ته زمونږ خو ډېر ګاګ دی کورونو ته هم وړي هسپتال ته هم زمونږ سموسه ځي او سکولونو ته موږ ډېره سموسه ورکوو سهار کې واده ښادي نو خلک ډیمانډ بالکل باقاعده زمونږ خواله خلک راځي زمونږ ته آرډر راکوي نیمه ګنټه 2 ګنټې لپاره موږ بیا هغه آرډر کمپلیټ کوو ګاګ مستقل راځي کوی چې اتفاقي ګاګ دلته راځي نو یار زمونږ خو اتفاقي ګاګ هم شته دی او مستقل ګاګ هم ډېر دا دی چې زمونږ خلک خپل ګاګ کسټمر پیژني چې هغه زمونږ خواله ډیلي راځي نو دا معمولی چې اوس راغلی دا زما خواله ډیلي راځي لکه دویمه درېیمه ورځ باندې نور ملګري یاران هم راولي او داسې زمونږ دا کار چې څونه په مخ په وړاندې لاړی نو په دې کې د دې خلکو هم دغه ده چې یو راشي نو هغه سبا ځان ته بل ملګری راولي بل راولي د دې د وجې زمونږ کار ډېر مخې ته تللی دی دا کار ما د صفر نه سټارټ کړی دی که نه نو هر سړی کولی شي چې خپل یو کاروبار روان کړي او د صفر نه روان کړي خو دا ده چې لږ سټرګل غواړي لږ محنت غواړي نو کتونو ته مې دغه پیغام دی چې محنت سړی وکړي او محنت هم دا نه ده چې په لاس کې زرغون کې سړی په یوه ورځ کې کار وشي خامخا سټرګل محنت پکې څنګه چې ما وکړو ما ذاتي طور باندې څوک پېژني نو حقیقت هم دغه دی چې ما کوم خپلو خبرو کې دغه وویلله چې یاره دغسې ده چې ما څنګه سټارټ واخیست او څنګه کار مې روان کړو الحمدلله اوس په دې هغه مشینه پورې لاړو مخکې نور هم پلان هم داسې دی چې ډېر څه وکړو الله دې ژوند راکړي الله دې همت راکړي نو تاسو هم کولی شئ دغه پیغام دې رپورټ غونډه زما چې هر سړی همت وکړي او کار وکړي په خپل وطن یې وکړي حالانکې ما مسافریان هم کړي دي ډېر ګرځېدلی یم خو په دې خپل وطن او په دې خپل کار کې زما اوس ډېره مینه ده او محنت سره سره خپل کار کوم او ښه پکې خوشحاله یم الحمدلله نو دغه وړوکی شان پیغام دی زما ټولو کتونکو ته ډېره مننه مهرباني کتونکو تاسو دوکاندار اوس ماشاءالله کاروبار یې ښه دی سموسې دوکاندار خبرې واورئ دا مونږ لپاره یو مثال دی خلکو لپاره چې څوک څه کاروبار شروع کړي 15,000 روپیو نه کاروبار شروع کړی او الحمدلله په لکو روپۍ ګټي د لکو روپیو یو جدید ماشین راووتو تاسو به د یو روپۍ ګټه زه یقین لرم چې دا مرکه به ستاسو په خوښي وي الله